زموږ سوال جواب نشستم وي قاری صاحب د تراویح نیت څنګه وتړو؟ تراویح خو نیت اسان دی، 2 رکعاته سنت تراویح موږ کوم په دې حضور امام پسې مخ کعبه شریفه طرف الله اکبر سنت تراویح ها. اکثر خلک وتر واجب چې کوم دی جمع نه بغیر کې لاړ شي. ورجی په دې میاشت کې وتر واجب په جمع باندې کول ثواب زیات دی. عمر رضی الله تعالی عنہ دا سیز مقرر کړی دی. نو مو ته د عمر ته نه خنه پیو. عمر رضی الله تعالی عنہ په جمع سره شل رکعات مقرر کړی دی، په دې کې قران ختم مقرر کړی دی او د غوی تر په جمع سره مقرر کړی دی. هغه دومره غټ صحابیو دا پسې موږ روان یو، نو دا نه د کول پکار سره دا وی تر ځان لکه د پیرنې عشرې دعا. د پیرنې عشرې دعا دا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین هر ټیم ویل پکار دی، کم از کم په ورځ کې 100 پیری ویل پکار. ټوټ برش سره روزه ماتي کنه، ټوټ برش سره روزه نه ماتي ښا، خو دا روز پښمنۍ کې چړیو کې بیا خو مسله نشته دی. او کدا غا ټیم کې نو چې تیر نشي نه ماتي ښا، چې تیرې نه بیا خو نه ماتي. په وخت کې دوی اچول سره روزه ماتي کنه. وخت کې 2 مسلې دي. نمبر 1 دا که وخت ستا پرده پکې شلیدلې وي نو بیا خو روزه ماتي، بیا احتیاط کوه. او کنه وخت پرده یې نه ټیک ټاکي بیا وخت دوی سره روزه نه ماتي. یو سړی دی ټیکدار دا اوچت اوده دی نوجوان الګ چې را پاسې دو د نامبا ضرورت ورته پېښ شوی دی، غسل پې وړېدلی دی. د روزه ماته ده که نه؟ د روزه نه ماتېږي دې سره. په غاښ کې غوښه نښتې د پښمنۍ کې نری غوښه خوړلې یو سړی غوښه نښتې د غاښ نو هغه بیا داسې په ژبه باندې روویسته او تېره شو غوښه، دې سره روژه ماتېږي که نه؟ که دا چېرته د چڼې مقدار عمره برابر وي نو بیا خو روژه ماته ده، که دې نه کم وي بیا نه ده ماته. خیال هم راغی؟ د چڼې مقدار برابره شوه او بیا دې تېره کړه بیا ماته ده روژه. خیال دې راغی؟ نو بیا به قضا راګرځي. په رمضان کې غیبت کول څنګه دی؟ غیبت خو هر ټایم حرام دی. الغیبت اشد من الزنا. غیبت الله تعالی د زنا نه زیاته ګناه مقرر کړې ده. د بل رور بد بیانول دا ډېر بد کار دی. او زمونږ خلک اکثر خلک په دې کې دا ولا خوند ورکوي، چا پسې خبره کې ډېره مزه کوي، بس ورسره بل هم رامخې شي بل هم رامخې شي، هغه کې یو ګناه وین نه او بل ما په خپلو ګناهګارو لیدلی دې پکې نور پکې ځان یو تهمت دی یو غیبت دی. تهمت د هغې نه هم غټه ګناه ده. تهمت دې ته وي چې هغه کې یو کار نه وي او ته ورپسې وتړې، او یو غیبت دی چې هغه کې دا کار وي. ګوره غیبت دې ته وي چې هغه کې دا کار وي او ته بیا یادې، نو دا غیبت دی. نو الله یې موږ دواړو نه وساتي. او په رمضان مبارک کې په حدیث مبارک کې راځي چې یو څو زنانو غیبت کړو، په فضل اعمال کې دا حدیث مبارک موجود دی. بیا هغه الټیانې کړې وایي کې غوښه موجود وه، نو دې سره روزه خرابېږي. غیبت داسې ګناه ده چې دا دې سره روزه خرابېږي. الله تعالی دې موږ دې نه وساتي. امین.